دا پنځه اپسونه د خپل موبایل نه پوری طور باندې ډیلیټ کړئ کنه بیا به خپه یې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری محمد عرفان. ملګرو په نننۍ ویډیو کې ته پنځه داسې خطرناک اپسونه ښیم چې ستاسو دپاره ډېر زیات خطرناک کیدی شي، ستاسو د موبایل دپاره ستاسو د لایف دپاره ډېر زیات خطرناک کیدی شي. صحیح ده؟ څه خطرناک کیدی شي ستاسو دپاره؟ ستاسو دغه اپسونه چې ستاسو ټوله ډیټا چې دی هغه شیر کوي انټرنیټ ته. ستاسو د موبایل چارجینګ ټایمینګ چې دی هغه کمی. ستاسو موبایل چې دی په هغه سپیډ به بیا نه چلیږي کم سپیډ باندې چې به مخکې چلیدو. تاسو به وایئ چې دا اپسونه چې دا زموږ د موبایل لپاره فایدهمند دي. داسې اپسونه دي تاسو وایئ داسې مطلب هغه دغه یې داسې جوړ دی تاسو وایئ دا زموږ لپاره فایدهمند دي، خو دا ستاسو دپاره فایدهمند نه دي، دا ستاسو دپاره نقصان ده دي. صحیح ده؟ او دا اکثر تاسو ته د کوم ځای کې نه راځي، کوم چې تاسو ته فیک لینکونه خلک رالیږي. فیک لینکونه به څنګه معلوموو؟ په هغې باندې هم زموږ دا ویډیو شته، تاسو وګورئ چې فیک لینکونه به څنګه معلوموو. نو دغه هم تاسو معلومولی شئ. فیک لینک باندې هرګز کلیک مه کوئ. یو خو د یوټیوب فیسبوک ویډیو لینک په هغې باندې کلیک کوئ، خو فیک لینکونو باندې کلیک مه کوئ. تاسو ته یو لینک څوک راولېږي د هغې سره یو اپلیکیشن ستاسو موبایل ته انسټال شي. صحیح ده؟ نو دغه پنځه اپسونه د یک نه واله د پنجه پورې ته مکمل د موبایل په سکرین باندې په ډیټیل سره ښیم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ، د نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. ډېره زیاته فایدهمنه ویډیو ده ستاسو دپاره. نو ګورئ دلته کې زه په دې سایډ باندې دلته کې د موبایل د سکرین ریکارډینګ آن کوم او یو تاسو ته د موبایل په سکرین باندې درښیم چې دا اپسونه چې دا فوري طور باندې د خپل موبایل نه ډیلیټ کړئ که نه بیا بعد کې افسوس کوئ، بیا به خفه یې. که ستاسو چېرته کې ډیټا لیک شي یا نوره څه مسله تاسو ته راشي نو ګورئ دلته کې زه راځم موبایل سکرین ګورئ پلی سټور ته. اونلاین نمبر ایپس ته تاسو یو سی براوزر دا دلته کې ما سرچ کړی دا یو سی براوزر هر څوک استعمالوي. صحیح ده؟ اکثر د هر چا سره په موبایل کې وي. دا یو سی براوزر چې د خپل موبایل نه ډیلیټ کړي، په دې کې تاسو څه کوئ؟ تاسو ډېر زیات مختلف د دې ته تاسو دلته کې دنده لاړ شئ، تاسو ته به سوالو نور ویبسایټ دا کولوئ، نور لینکونه تاسو ته کولوئ. نو څه فایده؟ که تاسو دلته کې براوزر تاسو ته یو دغه ضرورت وي، صحیح ده، نو تاسو د خپل موبایل کروم ګوګل هغه استعمالوئ. یو شانتي کار کوي، هغه د صحیح کار کوي، هغه سیف دي. دا وایي دلته تاسو ډېر شی براوزر دي، خو دا یو زیات استعمالوئ نو براوزر چې دی دا مه استعمالوئ. دا یو صحیح ده. د دې نه دا یو په یک نمبر. اوس دویم نمبر چې دی هغه تاسو سره کلین ماسټر چې دی دا وګورئ تاسو ډېر شی کلین ماسټر به تاسو ته راشي. دا زیات خلک د څه لپاره استعمالوي چې زما موبایل چې دی هغه کلین کړي. نو دا ستاسو موبایل کلین کوي، نو دا ستاسو موبایل ته نور وایرس نور ستاسو د موبایل چې دی نقصان کوي. ستاسو د چارجینګ ټایم چې دی هغه کمیږي، ستاسو چې کوم اپسونه یې هغې ته نقصان رسي. صحیح ده؟ د دې سره ستاسو ډېر زیات نقصانات کیدای شي. تاسو خو چې کله آن کوئ که نه داسې تاسو هغه کلینینګ شروع شي، تاسو وایئ چې زموږ موبایل چې دی هغه صفا کېږي، خو دا موبایل صفا کېږي نه. د دې سره موبایل ته ډېر زیات نقصان رسي. او انډرایډ فون چې دی دې ته د دې کلین د دې شیزونو ضرورت نه وي. صحیح ده؟ او که تاسو بیا هم کلین کول غواړئ، خامخا وایئ چې زه خپل موبایل کلین کړم، نو خپل موبایل ریسټ کوئ، ریسټارټ کوئ. د ریسټارټ سره هم موبایل کلین کېږي او د ریسټ سره هم موبایل کلین کېږي. صحیح ده؟ اوس راځو دریم نمبر له. دریم نمبر باندې دی انټي وایرس چې دی دا همدغه شانتې یو اپسونه دي، دا خلک ډاونلوډ کوي د انټي وایرس لپاره. خو د دې انټي وایرس انډرایډ فون ته د سره ضرورت نه وي. دا خلک په کمپیوټر کې استعمالوي د انټي وایرس لپاره چې دغه وایرس چې دی هغه دغه کې ختم کړي او دغه شیزونو دپاره یې استعمالوي. خو د دې سره ستاسو هم ډېر زیات نقصانات کیدای شي. د بیټرۍ ټایمینګ دا کوئ، د موبایل چې کوم سپیډ دی هغه کموئ. ډېر زیات نقصانات تاسو له دا درکولی شي. نو دې اپسونو نه ځان وساتئ. دا دریم نمبر. په څلورم نمبر باندې راځو دلته کې یو بیټري سیور چې دی دا ګوره دلته کې تاسو زما ته په سکرین باندې دا ټول داسې دغه بیټریانې جوړې کړي دي چې ستاسو بیټري چې دی دې سره به ټایمینګ صحیح کېږي یا به ستاسو بیټري اټومیټک چارج کېږي. زیات کسان یې دغې دپاره استعمالوي چې دا ډاونلوډ کړي، یاره وایي زما د موبایل کې دا شی زما ډاونلوډ کړو، زما د موبایل د بیټرۍ دا ټایمینګ چې دی دا به اوس سیوا شي. خو دا ټایمینګ چې دی دا سیوا کوي نه، دا ټایمینګ نور هم کمی ستاسو. صحیح ده؟ دا ټایمینګ نور هم کمی، بالکل خطرناک دی. دا نه دی ډاونلوډ کول پکار. کوم بیټري ټایمینګ چې بس تاسو اپ کوئ او اپ کوئ کیدای شي د دې سره لا خراب شي خو سیوا کېږي نه. دا څلورم نمبر شو. راځو پنځم نمبر طرف ته. پنځم نمبر چې دی فری وی پی این. دلته کې سرچ کوم، تاسو وګورئ فری وی پی این. دا وګورئ زیات کسان فری وی پی این دا استعمالوي د ډېر زیاتو مختلف کارونو لپاره. تاسو انټرنیټ اکثر یو اپس کار نه کوي، یو ویبسایټ کار نه کوي، یو لینک کار نه کوي، یا داسې د لوکیشن چینج کولو لپاره زیات کسان د وی پی این استعمالوي. دې ډیټیل سره ویډیو به بیا راوړو. صحیح ده چې وی پی این څه شی دی، خو دا فری وی پی این چې دی دا مه استعمالوئ. دا ستاسو لپاره ډېر زیات خطرناک کیدای شي. ستاسو ډیټا شیر کوي، ستاسو د موبایل سپیډ چې دی هغه کمیږي، نور هم مختلف نقصانونه چې دی هغه تاسو دا رسولی شي. خو که بیا هم تاسو چېرته کې وی پی این یوز کوئ، د وی پی این ضرورت یې تاسو ته نو تاسو په یوټیوب کې سرچ کوئ، په ګوګل کې سرچ کوئ چې په
فری وی پی ان کې سیف وی پی ان کم دی په دې کې بیا خلک خرڅي کنه په ډالر باندې $100 به تاسو هغه ته ورکوي تاسو بیا مطلب سیف وی پی ان چې دی انټرنیټ والا به تاسو درکې تاسو فری وی پی ان یوز کوئ چرته کې تاسو یو داسې سیف وی پی ان وګورئ صحیح ده چې هغه تاسو ډاټا تاسو موبایل ته نقصان نشي رسولای نو دغه یو پنځه خطرناک اپسونه ما چې تاسو سره شیر کما چې ویډیو مو خوښي ویډیو له یو لایک کمنټ ضرور ورکړئ د نور ملګرو سره هم شیر کړئ او فیسبوک پیج باندې نه فیسبوک پیج سره هم فالو کړئ د نور معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ سره ځان جوړ کړئ تاسو داسې معلوماتي ویډیوګانې په ټایم باندې ملاويږي د یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ ملاويږي په نیکسټ ویډیو کې په دعاګانو کې یاد ساتئ د الله پامان